لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه رواه أحمد في مسنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو مشرانو کشرانو احترام اوریدونکو مسلمانانو، ما ستاسو وړاندې د الله د کتاب د سورة قاف اتلسم آیت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث مبارکونا یو حدیث ستاسو وړاندې عرض کړو او پیش کړو چې امام احمد په خپل مسند کې ذکر کړي. د ټولو نه اول د الله په دربار عالیه کې دعا ګویم چې مالا د دغې لوستلی شوي آیت او لوستلی شوي حدیث مطابق وینا کولو توفیق راکړي او پس د هغې نه موږ او تاسو ټولو له په هغې د عمل توفیق نصیب کړي. زما عزتمندو، نن زما د بیان او د خبرو موضوع ده د ژبې حفاظت او د ژبې نقصانات. زما عزتمندو، کم آیات کریمه چې ما ستاسو وړاندې لوستلی و، د دغې آیت معنا دا ده چې ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
وی دا انسان د خپل خولې نه یو خبره نه روباسي مگر د ده سره د ده دغې خبرو لیکونکي ملائک تیار ناست هغه کرامن کاتبین چې کوم ملائک د انسان اعمال اقوال هغه لیکي هغه د ده سره تیار ناستی معنی دا چې دی د ژبې نه سره وباس نو هغه یې لیکي هغه که ښه خبره ده او که بده خبره ده که د خیر خبره ده او که د شر خبره ده خو دغه ملائک هغه لیکي او بیا ژبه دا په بدن کې یو داسې ټوکړه ده او یو داسې عضو دی چې که چېرته دا ژبه سمه شي نو زړه به سم شي او که زړه سم شي نو د بنده ایمان به سم شي نو د ایمان د سمیدو بنا ده په ژبه باندې چې ژبه سمي نو زړه به سمي چې زړه سمي نو ژبه به سمي ایمان به سمي لکه څنګه چې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه وای د یو بنده ایمان نشي سمیده تر دې چې د هغه زړه سم شي او د یو بنده زړه نشي سمیده تر دې چې د هغه ژبه سم شي نو چې ژبه سم شوه زړه سم شو چې زړه سم شو نو ایمان د بنده هغه سم شو سیده شو نو د ایمان بنا هغه د هغې د سمیدو او د هغې د برابرېدو هغه بنا په څه ده په ژبه باندې ده نو سړی د خپلې ژبې کنټرول وکړي دا د په خپل قابو کې راولي ورنه که دا د کنټرول او د قابو نه بار شوه نو هغه شی به خراب شي چې هغه د ټول بدن بادشاه دی چې هغه زړه دی او زړه د ایمان محل دی او ځای دی چې زړه خراب شو نو ایمان خراب شو ځکه لوښی چې ګندی لوښی چې خرابي نو په هغې کې ته ډېر پاک څیزونه واچوه هغه به ګنده کېږي هغه به سمیږي نه او پلیتېږي نو د ژبې د وجې نه د ایمان د انسان او د بنده ایمان سمیږي چې سړی دا خپله ژبه سمه کړي او دا خپله ژبه په خپل کنټرول کې وساتي د دې ژبې د وجې نه انسان ته ډېر نقصانات ملاوي دا ژبه یو داسې شی دی په دې بدن کې چې د دې د وجې نه انسان ډېر ګناهونه کوي ډېر ګناهونه هغه د ژبې د وجې نه کوي لکه که غیبت دی نو دا په ژبه کې که چغلي ده نو دا په ژبه کې که بهتان او بدنامه لګول دي نو دا په ژبه کې که دروغ ویل دي نو دا په ژبه کې که بد ردې ویل دي نو دا په ژبه کې او که چاله یو غلطه مشوره ورکول دي نو دا په ژبه کې که د خولې نه د قرآن و سنت خلاف خبره رایستل دي شرک او د کفر نو هغه په ژبه کې نو دا اکثر ګناهونه دا د ژبې نه چې کوم دی نو کېږي او دا کلام او دا خبرې د دې انسان سره د ده په قید کې دي د ده په پنجره کې دي خو چې کله د انسان د خولې نه دا خبره روزي نو ګورې بیا دا انسان د دې خبرې چې کوم دی نو قیدي جوړ شي او دی په پنجره کې د خبرې بند شي لکه علما فرمایي د علماو قول لی وی الکلام اسیر فاذا خرج من فیک صرت انت اسیر وی دا کلام تا سره ستا دا خبرې تا سره قیدي دي دا تا سره ستا په قید او پنجره کې دي خو چې کله ستا د خولې نه راووتلې نو صرت انت اسیره ته بیا د دې قیدي وګرځېدې ځکه
د دې خبرو د وجې نه به یا کتا سمه خبره کړي نو خو سمه بدله به ملاو شي، او کتا خراب او د شر او د فساد خبره کړي نو د دې په قید کې تا ته به سزا ملاویږي او ته به د دې وجې نه جهنم ته ځې. د ژبې دوه آفتونه دي، دوه آفتونه او دوه نقصانات. یو د ژبې آفت او نقصان آفت الکلام، او یو د ژبې نقصان او آفت او مصیبت آفت السکوت. آفت الکلام معنی دا ده چې سړی په دې ژبه باندې غلط خبرې وکړي، بدنامه پچاو لګي، دروغ ووایي، غیبت وکړي، چغلي وکړي، د شرک او د کفر آوازونه پې وکړي، نو دا آفت الکلام د ژبې مصیبت دی په خبرو کې. او دویم مصیبت او دویم آفت د ژبې هغه آفت السکوت ته چپ پاتې کېدل دي. کله کله چپ پاتې کېدل هم سدي د انسان دپاره وبال دی او ګناه ده. لکه یو ځای کې ګناه کېږي، یو ځای کې د قرآن و سنت نه خلاف کار کېږي، نو د قرآن و سنت تعلیم دا دی موږ ته که په لاس دې وس رسېږي نو په لاس باندې بند کړه، که په لاس دې وس نه رسېږي نو په دې ژبه باندې بند کړه، او که په ژبه هم دې وس نه رسېږي نو په زړه کې ورته بد وګوره. لکه حدیث کې راځي وایي من رعا منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. وایي که چېرته تا چې کوم دی نو یو ناروا کار ولید نو که ستا لاس باندې وس رسېږي نو په لاس یې بند کړه، که چېرته ستا د لاس وس نشته د ژبې وس نشته نو په ژبه باندې بند کړه، او که په ژبه هم دې وس نشته نو په زړه کې خو ورته بد وګوره. او دا د ایمان د درجو نه کمزورې درجه چې سړی که په لاس یې نشي بندولی چې په ژبې خو بند کړي. ها اوس یو ناروا کار دی د قرآن و سنت تعلیم دا دی چې ته ژبه راکولاو کا، خبرې وکړه او دا بند کا، خو که تا دغه وخت کې سکوت او چپوالی اختیار کو نو دا آفت السکوت دی، تا ناروا کار وکړو د دې ژبې د وجې نه به ته چې کوم دی نو صحیح سزا به درته ملاوي. د دې دوه مصیبتونه دي، آفت الکلام، آفت السکوت. الله دې موږ د دې دواړو د مصیبتونو نه وساتي. او دا ژبه که یو سړی په دې باندې سمې خبرې کوي نو خو ډېره ښه ده، او که په دې باندې دی خرابې خبرې کوي، د قرآن و سنت نه خلاف خبرې کوي، د شرک او د کفر خبرې کوي، بدې ردې پې وایي، غیبت او چغلي او بهتانونه کوي، نو دا څه دی؟ وایي دا چې کوم دی نو شیطان ناطق دی. کوم سړی چې هغه په دې خپله ژبه باندې خبرې د قرآن و سنت نه خلاف کار کوي، ده ته علماو شیطان ناطق ویلی، دا خبرې کوونکی شیطان. او کوم سړی چې دی په دې ژبه باندې په وخت د خبرو کولو کې چې دله په دې ژبه باندې خبره کول پکار دي، دی پې خبرې نه کوي، نو ده ته علماو شیطان اخرس ویلی. اخرس دا هغه چاړه شیطان چې د حق بیان ټیم دی چې ته حق خبره وکړي، ته د قرآن و سنت والا خبره وکړي، ته دا خلق د ګناه نه په ژبه باندې بند کړي او ته نه بندې، نو وایي الساکت عن الحق الشیطان الاخرس. شیطان الاخرس وایي د حق د بیان نه چپ کېدونکې وایي دا شیطان دی چاړه، دا چاړه شیطان. الله تعالی دې مونږ د بدو خبرو نه وساتي، خو په ځای د حق خبره کې مونږ د الله چپ نه پاتې کوي. زمونږ دا ژبه دی الله راکولاوي چې مونږ په دې باندې خبره کوو، د هغه بدو او د هغه د قرآن و سنت خلاف کار مونږ په ژبه باندې بندوو. دا ژبه ده چې د دې هره خبره په انسان باندې وبال دی، مګر یو څو خبرې د دې ژبې نه کم کلام چې روزي، کمې خبرې چې روزي، هغه په دې بنده باندې وبال ګرځي سوا د یو څو خبرونو. یو نقصان یې څه دی چې د دې خبرې د سوا د یو څو خبرونو دا په انسان باندې وبال دی. حدیث کې راځي ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي کل کلام ابن آدم علیه لا له الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله. وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کل کلام ابن آدم علیه لا له،
د بندا د بنی آدم هر خبره پاغه باندې ده معنا پاغه وبال لا الا له داغه د فائدې د پاره نه الا امر بمعروف او نهي عن منکر او ذکر الله مگر حق طرف ته خبره کول حق طرف ته دعوت ورکول د بدو نه منع کول او ذکر الله یا د الله ذکر کول دا چې کوم دی نو څه دی دا په انسان باندې وبال نه دی ورنه نورې خبرې په انسان باندې څه دي فضول چې د دنیا او د آخرت فایدې نه دا په انسان باندې وبال نو چې سړی اول خو دې خبرې نه کوي چې کوي نو د قرآن او سنت والا خبرې نه کوي الله ذکر دی کوي خلق دې د بدو نه پې منې کوي خلق دې خو ته راولي ورنه چپ دې کیني نبی علیه السلام حدیث کی راضی بخاری روایت تے وی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وی سوک چی پا اللہ و پا ورز آخرنی بانی ایمان راوڑی فلیقل خیرا نو دیر خیر خبرو او لیصمت ورنہ چپ دی پاتش نور دی خلینا چی خبر رو بس تی سر سوچ کوا چی دا خبر زما دا فیدی دا دنیا دا او کدا آخرت تا او کناس ما لا یعنی خبر ده او ما لا یعنی چې د دنیا او د آخرت فایدې ني نو نبی علیه السلام فرمایي د دې انسان چې کوم انسان ما لا یعنی خبرې نه کوي د دنیا او د آخرت نه د فایدې نه خالی خبرې نه کوي د دې انسان د اسلام هغه خستوالي نه خبر حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی وی د اسلام د مسلمان د اسلام خستوالی نخه دادا چې ترکه ما لا یعنی دی به فضول خبرې نه کوي دی به فایدې خبرې نه کوي چې د دنیا د یا د آخرت فایدې ني دی به هغه خبرې نه کوي او علما فرمایي وی د ټول ایمان او اسلام بنا او بنیاد هغه په څلورو احادیثو دي یو باغی کې حدیث دا دی چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان د ایمان او د اسلام د خستوالی نخه دا ده چې دی به بې فایدې خبرې نه کوي ورنه بې فایدې خبرې څه دي علیه دا په انسان باندې وبال دي الا امر بمعروف او نهي عن منکر او ذکر الله مگر د الله تعالی ذکر د الله تعالی د خلاف نه خلق بندول او د الله تعالی تابعداري ته خلق را بل دا څه دي دین علاوه د ژبې چې کوم دی نو څه دي نقصانات د انسان دا خبرې په ده باندې وبال دي د دې ژبې د وجې نه د دې ژبې د وجې نه انسان جهنم ته ځي اکثر خلک چې جهنم ته به ځي هغه به د څه د وجې نه ځي هغه د دې ژبې د وجې نه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو شو عن اکثر ما يدخل الناس الجنه وی د هغه شی په باره کې تاسو شو چې ډیر خلق به د هغې د وجې نه څه چرته ځي جنت ته ځي د کومو اعمالو په باره کې د هغه اعمالو په باره کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه تاسو شو چې کوم اعمال به ډیر خلق جهنم ته جنت ته څه کوي بوځي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې تقوى الله وحسن الخلق تقوا دا پرهیزګاری چې ورته وي او دویم چیز ښایسته اخلاق دا دو چیزونه به ډیر خلک جنت ته چې کوم دی نو بوځي دو جنت ته ډیر بوتلونکي اعمال کم دي تقوا او ښه اخلاق بهترین اخلاق الله دې دا دواړه زموږ نصیب دي وی ثم سئل عن اكثر ما يدخل الناس النار وی بیا تاسو شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د هغه عمل په باره کې چې هغه به ډیر خلک چرته بوځي اور ته به بوځي وی فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې الفم والفرج الفم والفرج یو چې کوم دی نو د انسان خوله د ژبه او دویم د انسان عورت د دې دواړو د وجې نه به خلک ډېر جهنم ته د دې دواړو د وجې نه به چېرته ځي ډېر جهنم ته به ځي یو د خولې د وجې او دویم د خپل خاص اندام د وجې عمده وجه وه چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې دواړو دپاره ویلي چې زه هغه انسان له د جنت ذمواري ورکوم څوک چې ما له دو شیزونو ذمواري راکړي د بخاري روایت
سهل ابن سعد رضی الله عنه فرمایي وی من یضمن لی ما بین لحییه ما بین لحییه و ما بین فخذیه اضمنت له الجنه. وی مال چا د دوو سیزونو ذمہواری راکړه زه به هغه له د څه ذمہواری ورکم؟ د جنت ذمہواری به ورکم. ما بین لحییه و ما بین فخذیه، کم چې د دوو جامو په منځ کې دی چې هغه څه ده؟ ژبه ده. ژبه چا چې د ژبې ذمہواری مال راکړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دله زه د جنت ذمہواری اخلم. او ما بین فخذیه، او کم اندام چې هغه د دواړو رانونو په منځ کې دی، د دواړو پتونانو په منځ کې دی، چا چې د دې مال ذمہواری راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه ورسره ورکوم د جنت ذمہواری. یو په هغې کې څه شی دی؟ ژبه. الله دې زموږ ژبې کنټرول کړي، الله دې زموږ ژبې په قابو کې کړي. موږ صرف لګیا یې وی حالانکه که چرته زمونږ او ستاسو دا خبرې د یوې ورځې ریکارډ کړی شي، موبایل لا د کېښودلی شي په پټه باندې او ریکارډینګ را نه وشي او ماښام هغه ریکارډینګ موږ واپس واورو نو خاندو به په ځان پس او په بعضې خبرو به خفه کېږو چې دا خبره ما ولې کوله. انسان ته پته نه لګي. بهترین انسان هغه دی چې هغه خبرې کمې کوي، خو چې کمې خبرې کوي نو هغه د څه کوي؟ هغه د فایدې والا خبرې کوي. بې فایدې خبرو نه څه کوي؟ ځان ساتي. نو ډیر خلق چې به جهنم ته دننه کېږي د څه د وجې نه؟ ما بین لحییه و ما بین فخذیه، چې هغه څه د ژبه ده او خاص اندام. د یوې خبرې د وجې نه یو انسان، کامل انسان، متقی او پرهیزګار انسان، هغه چېرته تللی؟ جهنم ته تللی. د یو خبرې د وجې نه صرف ښه متقی او پرهیزګار، بلکې ښه مبلغ، ښه دعوت ورکوونکی، هغه چېرته تللی؟ د یوې خبرې د وجې نه هغه جهنم ته تللی. هسې قصه نه ده ګورې، ښه د حدیث نه ثابته خبره ده. صحابي فرمایي ابو هريره رضی الله عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلي چې وایي په بني اسرائیلو کې دوه سړي وو. په بني اسرائیلو کې څو سړي وو؟ دوه سړي وو. خپل منځ کې ډېره دوستانه او ورورولي وه. په بني اسرائیلو کې دوه کسانو، دوه سړي وو، خپل منځ کې دوستانه او ورورولي وه. په هغې کې هغه یو هغه ډېر عبادت کوونکی و، عبادت ګزار و، متقي او پرهیزګار و، او هغه یو څه هغه ګناهګار و. دې عبادت ګزار به چې کله د خپل ملګری په ګناه کې ولید نو دی به یې منې کو، او هغه به همیشه ګناهونه کول. بل ملګري دا یو ورځ وایي دی دا چې کوم ګناهګار بندر دی په ګناه کې اخته دی، او دا بل چې کوم متقي او پرهیزګار او عبادت ګزار دی دی راغی نو دی په ګناه کې ولید. ده ته وایي اقصر، مه کوه دا ګناه، دا ګناه پرېږده. دا چې کوم په ګناه کې لګیا دی دی ورته وایي خلني وربي، ما او زما رب پرېږده مړه، تا راته ځان نه چې کوم دی نو یو نبي جوړ کړی دی، ابعثت علی رقیبه، آیا ته په ما باندې چې کوم دی نو نګهبان رالېږلی شوی چې ته زما څوکیداري کې هر ټیم راته وایي چې دا ګناه مه کوه، دا ګناه مه کوه. وایي هغه څه وکړل؟ هغه چې کوم متقي او پرهیزګار سړی و وایي هغه قسم وکړو چې والله لا یغفر لک، وایي قسم مې دی په الله چې الله به ستا بخښنه نه کوي، یا به الله تا جنت ته نه دننه کوي. وایي الله تعالی چې کوم دی نو دا دواړه څه کړل؟ وفات کړل، مړه کړل. او دا دواړه الله تعالی د خپل ځان مخې ته ودرول. او بیا دا چې کوم عبادت ګزار سړی و، دا متقي او پرهیزګار سړی و چې دا بل به د ګناه نه منع کوم، ده ته ویل وایي تا ته زما د علم څه پته ده چې زه څوک بخم او څوک چې کوم دی نه بخم؟ ته زما د علم نه خبرې؟ نو وایي هغه ته ویل چې ته چېرته ځه؟ چې کوم ګناهګار بنده و هغه ته ویل ادخل الجنه برحمتي، ته زما په رحمت او مهربانۍ سره جنت ته ځه، ته زما د رحمت او مهربانۍ سره جنت ته ځه. او دا بل چې کوم متقي او پرهیزګار چې هغه په دې قسم کړو چې الله تعالی نه بخي، هغه ته څه وایي؟ د یوې خبرې د وجې نه هغه ته وایي فرشتو ته وایي وینې سې اور ته وغورځوي. د یوې خبرې د وجې، صرف د یوې خبرې د وجې نه چې سړی خبرې کوي چې څه وکړي، چې په خپلو خبرو سوچ کوي آیا دا زه څه ویم، ښه ویم که بد ویم، وبال والا ویم که د فایدې والا ویم. دا ژبه هم قلا ده هم بلا ده، ستاسو د پښتنو خبره هم قلا ده هم بلا ده. که تا کنټرول کې وساتله خو څه ده؟
قلا ده او کنه بی کنټرول ده نشول بی قابو شو ده نو بیا صدا بلا ده بیا رضی الله وسلم نو د یوې خبرې د وجه نه کله کله انسان څه شي جهنم ته ځي دا ژبه ده چې د دې د وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی یو انسان به چې کوم دی نو څه کوي د دې د وجه نه به یو انسان نجات مومي او د دې د وجه نه به یو انسان چې کوم دی جهنم ته ځي سفیان ابن عبد الله الثقفي رضی الله عنه یو صحابي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اے د الله رسوله ما ته یو داسې عمل وخایا چې ما جنت ته ورسېږم نبی علیہ السلام ته وایي ما ته یو داسې عمل وخایا چې ما جنت ته ورسېږم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وی قل آمنت بالله ثم استقم ته وایه چې ما په الله ایمان راوړم ما نه ایمان راوړو به په دې مضبوط ودرېږم بس دا جنت ته رسون کې عمل لینو وی دا جنت ته رسون کې عمل لینو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اے د الله رسوله ما اخوف ما تخاف علی وی هغه ډیر یری والا شی چې ته زما په باره کې یریږي هغه څه شی دی ډیر یری والا شی راته وخایا چې ته زما په باره کې د هغې نه یریږي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو فاخذ بلسان نفسه دا خپل جبه ورته ونیوله وی دا خپل جبه ورته ونیوله چې دا د دې په باره کې زه ډیر یریږم چې ډیر امتیان زما به چېرته ځي جهنم ته ځي د دې وجه چې سړی دا خپل جبه څه کې کنټرول کړي دې باندې سوچ کوي په خبره باندې د پنجابیانو خبره وی پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو اولې سوچ پې وکړه بیا یې وتله او پس د هغې نه بیا راوبغه ډېر وباسي منګه سوچ موچ نه کوو که څوک راته یو خبر وکړي بس وی که هغه سمه یو که خرابه وي که هغه د قرآن و سنت موافق یو که د قرآن و سنت نه خلاف جنت ته رسون کې عمل څه دی جنت ته رسون کې عمل هغه د ژبې حفاظت چې سړی دا ژبه څه کړي ایمان راوړي او دا ژبه په کنټرول کې وساتي بس صحابي د برا ابن عازب رضی الله عنه فرمایي وی یو اعرابي یو بانډچي زمونږ استاد غونتی یو بانډو والا چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله رسوله ما ته یو داسې عمل وښایه چې ما جنت ته ورسې او پس د هغې نه زه بیا عملونه کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی خبره خو دې ډېره لنډه وکړه خو د دې جواب خو ډېر اوږد دی تا خو ډېر لنډه خبره وکړله خو د دې جواب خو ډېر اوږد دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا وایي اوږد حدیث دی څه اعمال یې ورته ښودلي دي چې ته غلامان آزادوه دا یو عمل دی چې تا به جنت ته ورسې او ته چې کوم دی نو څه کوه د غلامانو په آزادولو کې مرسته کوه معنی که هغه ته خپل مالک ویل چې دومره پیسې راکړه نو ته ورله څه پیسې ورکوه چې هغه ځان آزاد او بیا ورته وایي ته چې کوم دی که د دې طاقت نه لري نو بیا د هغه ذی رحم یعنی د هغه رشتدار او خپلوان سره مهرباني کوه چې کوم ظالم دی تا سره ظلم کوي دا ډېر لوی عمل دا کول ګران دی یو سړی به تا سره بد کړي او ته به ورسره ښه کړې دا ضمیر نه بني خو دې باندې عمل څه دی دې باندې عمل انسان جنت ته رسوي او امر بالمعروف کوه نهي عن المنکر کوه او بیا ورته وایي که د دې طاقت نه لري نو فکف لسانک الا من خیر دا ژبه دې بنده که مګر د خیر دا ژبه بنده وساته مګر د خیر نه که خبره پې کې نو د خیر خبره کوه امر بالمعروف نهي عن المنکر ذکر د الله تعالی د خیر خبره کوه د چا د فایدې او د دنیا او د آخرت د فایدې خبره کوه نو دا عمل دا ژبه بند ساتل د شر او د فساد د خبرونه دا سره دا جنت ته رسونکی عمل دی الله دې موږ له دا صفت په موږ کې راولي چې موږ دا ژبه خپل کنټرول کو او په خپل قابو کې راولي د ژبې حفاظت د ژبې کنټرول دا یو داسې عمل دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه په انسان لا د جنت ذمہواری ورکوم لکه مخکې حدیث ویلی من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمنت له الجنه د بخاري روایت
وی چا چې د دوو جامو او د دوو رانونو پتلونو په منځ کې چې کوم خاص اندام دی د دې مال ذمہواری راکړی دوی اعضاو نو زه به ورله څه ورکړم د جنت ذمہواری ورکړم چې سړی خپل ځان څنګه کنټرول کړي او جنت سره جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنت بالمکاره وی جنت پټ کړي شوی دی په شهوات سره په خواهشات سره خواهشات کوالو چرته بزي جنت جهنم ته بزي او حجبت الجنت بالمکاره او جنت پټ کړي شوی دی پس سره په تکلیفونو مصیبتونو سره ته چې په دې دوانو اعضاء باندې سکه کنټرول کې تکلیف په برداشت کې برداشت وکې نو البته تسکه ته به جنت ته ځي جنت به رسېږي ژبه یو داسې شی دی داسې شی چې د دې د وجې نه اکثر چې کوم دی نو ګناهونه کوي دروغ په دې ویل کېږي دروغ لویه ګناه ده ګناه کبیره ده غیبت په دې باندې کېږي لویه ګناه ده الغیبة اشد من الزنا بهتان او بدنامه لګول دا سری دا په دې باندې کېږي د چا دپاره غلطه مشوره ورکول دا په دې باندې کېږي او د چا په منځ کې د جګړې او د فساد او د نااتفاقۍ نااتحادۍ خبرې کول دا په دې ژبه باندې کېږي نور هم ډېر زیاده دی ګناهونه دي چې سړی دا خپله ژبه کنټرول کړي انشاءالله څه به شي زندگی به برابر شي او حدیث ما خطبه کې لوستلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی ولا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه وې د یو بندا ایمان نشي برابر دی تر دې چې دا غزړه شي برابر شي ولا يستقيم قلبه الا حتى يستقيم لسانه او د یو انسان زړه نشي برابر دی تر دې چې دا هغه ژبه شي برابر شي چې ژبه برابر سره نو زړه برابر شو چې زړه برابر شو نو زړه د ایمان محل دی او ځای دی نو ایمان باندې برابر شي او چې ایمان دی برابر شو نو ځای دی څه دی جنت خبر حل الله تعالی دې موږ له په دې باندې عمل توفیق راکړي چې موږ د دې ژبې کنټرول وکړو ژبه کنټرول بس هر څه سم چې ژبه کنټرول نه بس د پښتو دغه متل چې هم قلا هم بلا کنټرول کې ساته نو بس هر څه بسمي چې به کنټرول دنیا هم خراب او آخرت هم خراب د ژبې د وجې نه هغه کم روایت د بنی اسرائیل هغه واقعه چې ما ویل ابو هريره رضی الله عنه دغه په اخره کې وی یو خبره و چې دی بنده وکړه او بقد دنیاه و آخرته یو خبره چې دی انسان وکړه آخرت هم ولا تباہ کو دنیا هم ولا سکړه غرق کړه چې وې دا سړی وې تا ته الله بخنه نه کوي الکه د الله بخنه نه بخل رحم او بیرحمی هغه تا سره نګوره د چا په باره کې بده د سینوي چې دا سړی سره دا سړی جهنمی دی او دا سړی به جهنم ته ځي د دې سړی بخنه نشي کېدلی د داسې عمل کړي دا عمل کړي داسې عمل کړي دا بالکل د چا په باره کې نه ورنه د یوې خبرې د وجې نه به ته څه شي که تم جنتي نو الله تعالی به دا څه کوي جهنم ته بوځي تاسو مخکې حدیث واورئ یوه خبره ده چې د هغې د وجې نه انسان چېرته تللی جهنم ته تللی او یوه خبره داسې کېدی شي چې د هغې د وجې نه چېرته تللی جنت ته تللی او هغه خبره څه ده لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې باندې استقامت بس خبره الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه